بسم الله الرحمن الرحیم. زمون اصول د مناظرې شروع کیږي د مخکې تاسو سره نیت په حواله سره وغیرہ نور تفصيلات ذکر شو. نن برازو بازي اصطلاحات به ذکر کو. اول نمبر باندې مناظره، دلته درې اصطلاحات راځي، مناسب توجه وکړئ. اول نمبر مناظره، دویم نمبر مجادله، دریم نمبر مکابره. شو اول نمبر، نمبر دو، نمبر تین مکابره. د درې وړو تعریفات څه دي؟ اول نمبر ما ته وګورئ، مناسب مناظره ویل کېږي توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیئین اظهارا للصواب. بحث کول د دو بحث کوونکو د یو نسبت په باره کې اظهارا للصواب د پاره د حق ظاهرولو، د پاره د حق. دویم مجادله ده. مجادله ویل کېږي توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیئین لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم. د دو بحث کوونکو بحث کول د یو نسبت په باره کې خود نه د دې لپاره چې حق کار شي، بلکې د دې لپاره چې خصم مخالف خاموش کم دغه جواب بند کم. نوسته به تفصیل کوم ان شاء الله. دریم نمبر مکابره ده. توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیئین لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم. دلته دو بحث کوونکو بحث کوي د یو نسبت په باره کې، خو مقصود دا وي نه خود حق اظهار وي او نه د خصم خله بندول وي. د خصم خاموش کول دې دواړو کې یو هم نه وي. مقصد څه وي؟ بحث برای بحث چې خلکو ته پته ولګي زم مولایم. ٹھیک شو؟ دا درې تعریفات وګورئ کتاب کې. المناظره توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیئین اظهارا للصواب. بحث کول د دو جګړه کوونکو، علمی جګړه ورنه مراد ده، د دو سيزونو په منځ کې دی یو نسبت په باره کې. فی النسبة بین الشیئین اظهارا للصواب د پاره د حق ظاهرولو، اظهارا للصواب د پاره د حق ظاهر. رشیدی د فن مناظری کتاب د تاسو ویل کېږي هم دلته ان شاء الله دا تعریف هغه کړی دی رشیدی. اوس ګورئ مناسب مثال واخلئ. تقلید باندې زموږ مناظره ده و زموږ مناسب جګړه د نسبت په باره کې د تقلید ته ز نسبت کوم د وجوب، غیر مقلد ورته نسبت کوي د شرک یا د بدعت. و زمونږ د دې نسبت په باره کې جګړه ده. سما مقصد دا دی چې حق ظاهر شي. دلته مناسب که تاسو سره یو خبره لیکلی وي دغه تصحیح وکړئ، اصلاح یې وکړئ. ګورئ دلته بس نن د خبره مونږ باندې یو خلک یو اعتراض کوي. هغه اعتراض دا کوي وای دا مناظره کول فضول کار دی. الکه ولی فضول کار دی؟ وای ځکه فضول کار دی چې تاسو مناظره وکړئ څوک یې مني نه. تاسو چې مناظره وکړئ تاسو پورې سره چا منل، مخالف مناظر موټی نه ده منلی. نو یره چې نه ده منلی به تاسو د مناظرو څه پیدا شوله؟ به تاسو د مناظرو زبرغي جواباتو کوم، خو یو جواب سریدز دلته یاد وساتئ. مونږ ورته وایو اول جواب چې تعالی د مناظرې تعریف درځي دی به وي چې نه، ورته زه در مناظرې تعریف کوم. توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیئین اظهارا للصواب. د مناظرې مقصد اظهار د حق وي، حق ظاهرول. پاږي کې دا نه چې مخالفه ومني، پاږي کې دا نه چې مخالفه ومني. اول نمبر و اتر مناظرې د تعریف نه بلد نه واقف دی وجنه د څه قسمه اعتراض کی. دویم نمبر ګورئ کله مناظرې مقصد منل شي بچا باندې، نو ته وی یاره مناظرې فضول شی دی. ولی فضول شی دی؟ دلیل سره چې څوک در سره نه مني. زه تاسو نه د بوس کوم. ابراهیم علیه السلام د نمرود سره مناظره کړې، قران درې مسباره کې ذکر کړی. نمرود منلی د ور سره به وې فضول کار کړی، نعوذ بالله کفر ته په ورسي. یا ابراهیم علیه السلام د خپل قوم سره مناظره کړې د پاره نمبر 7 قران مجید کې ذکر دی. قوم ور سره منلی دا مناسب به وې ابراهیم علیه السلام نعوذ بالله فضول کار کړی د کفر ته ورسیږي بدی. دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران د عیسایانو سره مناظره کړې ده په دلایل سره د سوره ال عمران شری نزول کې. تاسو تفصیلا روایت وګورئ. په دلایل سره د نجران عیسایان پړ کړیو. آیا د نجران عیسایانو منلی د ور سره ایمان راوړی وو؟ نه راوړی، ځکه خو د مباهله دعوت بیا ورکړ. نو اوس ته به سوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله فضول کار کړو. فضول کار نه وکړای کړه، که فضول ورته کافر کیږي.
ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د خوارج سره مناظره شوې دي ما درسو وخی چې خوارج ایمان راوړي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د دهریانو سره د نور مختلفو فرقو سره باطلو سره مناظره شوې دي ما درسو وخی چې ایمان راوړي زمونږ د علماء دیوبند مولا قاسم نانوتری مولا د هندوانو سره شوې دي د عیسایانو سره شوې دي د سیکانو سره شوې دي د اهل باطلو سره شوې دي ما درسو وخی چې باقي چا منلې وي دغه سیمولا منظور احمد چینیوټی صاحب مفتی چانپوری صاحب دغه سی بشیر اعظم مولانا امین صفدر کاړوی صاحب مولانا محمد علی جالندری رحم الله زموږ د ټولو اکابر مناظری کړي د ماتری سوق یو وخید مناظرو په تاریخ کې چور سره مخالف پنل کې یقینا په دې ټولو کې نه او د دې باوجود دغه مناظرو ته فزول نشي ویل به زمو مناظرو ته کوم بنیاد فزول وي په دې دویم جواب پوه شوي په دې پوه شوي موږ څومره مناظرې شوي پاکي مخالف ور سره نه منل خو ته پتو نشي لګولای حکم نشي لګولای چې وي غلط فزول کار کړي دو شو دریم جواب مونږ وایو د مناظرې مقصد اظهار د حق وي او اظهار د الحمدلله زموږ په مناظرو سره علا وجه الاتم کیږي تاسو ګورئ کم از کم زموږ خپل خلکو ته الحمدلله استقامت ملاو شو کنه شو ملاو شو مناظر دویم دا تراش د پیښور کې صرف ګرځوم لري د نه بوزم دلته بدی کوچی بازار مختلفو بازارونو کې غیر مقلد حلقې لګیدل وی تعلیمونه کېده زمونږ د مناظرو په مهنت سره الحمدلله بند شوی دی پل بند شوی دی یو بسونه ګرځیده خلک بیل ته گنج ته وړه تفسیر د پاله بل الحمدلله اوس بند دی هغه روزانه په بنیاد په هر علاقه کې بدن غیر مقلد شونن پولا پنځپیره شونن پولا شو برېلې شو دغه څه بسیزه موږ د پیښور کې د څه حالو دلته با زموږ تبلیغي حضرات ته د سیتیانو کافر مرتد ویلا نو زیات په مجبورۍ د وجنه څوک بلته غیر مقلد شو څوک به پنځپیریات شو کوم خلکو چې لوی حلقې د تبلیغ لګولې وي غیر اړولې وخو غیر مقلدیت ته وي ورغوي حلقې لګولې مونږ هم چرالو اول دي سیفیانو ته ډیر کوشش وکړو مهنت ته وګورم زموږ سره یو ځای شیخ مور ته نه دا شینه کو تاسو واقعي ټیک نه دي ما ته باز وخت ملګری ویل خیر کمزوري یو دی سره په الحال غیر مقلد خلاف یو شو مور ته مونږ د باطل خلاف جنگ کول دي په الحال په خپل خو نه ولاړ وخت برا شو بدري ګل څلغه د باطل سهار نه اخلو بس ځکه زما د قید نظریات او مهنت ته نظر باطل سهار ولې واخلم رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگي میدانونو کې د باطل سره صلح کړی دا لیکن د دلایلو په میدان کې کله د باطل سره صلح نه د کړی نه دا غي سره سمجوته کړی دا زموږ دلایلو مهنت د زموږ چا سره نه کو سمجوته ډېر کوشش د خلکو کړو د بریلیانو ډېر مهنت کړو موږ ته ډېر پیشکشونه فرونه دیوم کړیو ول در حنفیت خدمت تو کې را دیو باندې ته وباسي موږ اول ډېر تیز کار کوو التیم دوه مدرسې ول پېښور کې مخ سره باندې کړو یو په ورتلو مدرسې ته په ورلو کور تر دلته مونږ وینم اولنې 2-3 کالونو خلکو ویلو د لیونی دی والله ډېر خلکو په وګیل زبور هغه وځي د عزت سو ولادي او دادي او داري خلکو بس کورونه تورځي مونږ الحمدلله هغه خپل جذبات باندې روان یو دینی جذبه و نیک جذبه د مذهب مسلک دین خدمت و خدمت جذبه نو وس کم از کم اداوی کسان واپس را روان دي زمونږ واپس نه زمونږ نه زی الحمدلله ز راهه ته نبی سره مناظره زمونږ د ثوابي وشوله زه یو کس بوت لمه عمره ته د په جده کې اوسې د مين الله سبینون دی اسلام آباد د کور ولې ډاکټر او التب سعودي عرب کې سرکاري جاب باندې و ډېر نیک خلک دي ډېر نیکان خلک دي نیکم ډېر لوی عالم پر کتاب لیکل دي په اشعار باندې مختلف دغه بچیم زویم به بچي ښه عالمان دي د بیا عمره چې ما وکړه بیا جدید زدرا واستم دما ته کیسه کوله ول زما پلار کلک پنځ پیره و ول تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم چوکه ته سه توبه وستره دا غینا دلته ما ته پدې کالی پنځ پیره راغی ما ته وی زبا جوړ نه راغلو ول پلار می د 25 سال نه پنځ پیره و الته پنځ پیره کلک مبلغو ماته الله مناظره جو شو دای کتل اوس کلک توبه وستره اوس د پنځ پیره خلاف کار کړل دا بچی را لګلو دور دا بل ورځ موږ سمون موتا مناظره وشوله ما ته تقریبا 4-5 ورځې مخکې واقعیا ده زروانم په لار باندې مسخنه یو کس ټلیفون نه کول تور غر نه خبرې کوم ول مونږ لس پنځ بیريان مولیانو دا مناظره چې وشو مونږ عهد کړو دا به ګورو چې کم طرف ته هغه طرف ته اعلان ما ته لوم کته مونږ لس پلس مولیانو هغه دیوبندیت اعلان وکړ پنځ بیرت نم توبه وستل الحمدلله دغه چې په سونو زرګونو درخو چې علماو په کې توبه وستي طلبه وستي او مناسو دنیا دي
نن د ټوله دنیا الحمدلله مطمئن شو. بس جوزي تلاړم ډیر مخ کې ماته اوس 2-3 کسان نه لګیري خرولې ماته وای دا زمونږ مذهب کو ډیر مغلوب شوی تا ډیر غالب کو ماته بيخي وای مونږ کناري ته شوی وای به شک کې شوی خو اوس وی تار وجره مونږ ته ډیر یقین ملاو شو مضبوط. ما ورته دا مذهب دی غالب او کاش دا څوک بیانای نه بس مونږ بیانول شروع نو ځکه تا د شمارل شروع کوم یقینا شمار به نه کی ٹھیک شو. نو یو اعتراض دا چې څوک در سره منی نه لہذا مناظره پزول د دې درې جوابات ما وکړه ٹھیک شو. یاد به دا چې دوباره وې ریکارډینګ کیمرا لالته ورته دا ٹھیک شو. اول نمبر د انبیاء کرامو مناظره د صحابه کرامو زموږ د کابیرو. دویم نمبر د مناظره تعریف. دریم نمبر د ډیرو خلکو اصلاح وشو اهل حق د استقامت ملاو شو کمزې کې به تا سر پور نشو پورته کول او هغه سر نشو پورته کول. الحمدلله انا خپل مدرسه کې محدود دي الحمدلله بار نشه راوسته بس نو مناظره خو نور څه مسله جنگ نه دي چې ټمبم په ور واچو دغه کاری دا مو کو در لکنه. دویم اعتراض دا دی وای مناظره په ذل کار دی ځکه چې یره د دین په ذریعہ سره یا دغه برسته گزار وای تاسو په مناظره کې څوک سالس وي څوک به کې سالس وي لکه چې سالس به کې نه وي دا تاسو په ذل کار کوي. نو موږ جواب دا دی اب په حکم او سالس کې موږ باسو کو دل تیرې واوري مناظره یو د اهل حق په منځ کې په یو مسله راځي بل د اهل باطل په سره راځي. د اهل حق او باطل په منځ کې یو د اهل حق خپل منځ کې اهل حق خپل منځ کې چې کله خبره راشي په دې کې سالس مقرر دی شي او په دې کې سالس او حکم خامخا وي لکه تاسو ګورئ مناسب زما دلته مناسب اختلاف میرا احتشام مولوی صاحب سره زه چلو زمونږ اتفاق راځي زمونږ دیوبند یو خلوی محدث ته شیخ ادریس صاحب ته ورجو هغه به ما د خپل فیصله حل یا په دیو کې شیخ الاسلام مفتی عثماني صاحب لوی دیوبند دی ټول مسلمانانو شیخ دی هغه ته ورجو کوم مسله به حل ګوره د دیوبند دی زه دیوبند د مالک د زماله زمونږ په یو ثالث اتفاق راتلش خو چې کله د اهل حق او د اهل باطل په منځ کې مناظره وي نو په یو ثالث اتفاق راتلی شي نشي راتلی. اول خو په یو ثالث اتفاق نشي راتلی. اوس کې زما غیر مقلد سره مناظره ده زبرتن جراز شیخ ادریس صاحب بسالس کو دی سره نه ونی دی وو جراز شیخ افضل بسالس او سره زره منم ځکه احوال ټی غیر مقلد نو پنځبریانو سره مناظره زورته مرزا دلته وګورم مفتی صاحب قمر صاحب باندې په سلو کو بسالس دا ور لټ کا مناسب کده نه بګی څوک نه اوس کا هغه ما تخپل مولا دی زور سره نه منم زماغه هغه نه مني نو د اهل حق او د اهل باطل په بینس کې خواول د سالس باندې اتفاق نشي راتل نو سالس بسوک مقرري. او دویم خبره توجه وکړئ خا مناظره دی وجنه فزول کار دی سالس بګی نشته هو جی بالکل ها ابراهيم عليه السلام د نمرود سره مناظره کړو ته بګی ماته سالس وغه څوک بګی سالس ابراهيم عليه السلام د خپل قوم سره مناظره کړو ماته بګی سالس وخه کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران د عیسایانو سره مناظره کړو وخه بګی ماته سالس کنه. ها امام ابن عباس رضی الله تعالی د خوارج سره مناظره کړو وخه بګی ماته سالس خماته وخه امام منفر مولا د خوارج سره معتزله او مختلفو خلکو سره مناظره شي وخه بګی راته سالس خراسه په شیخ کړه زمونږ د کابیر مولا قاسم ننوتری مولا مناظره شو مولا منظور احمد چینوړي سره بریلیانو سره غني مناظره شو فتوحات نعمانی ځان تواخلی مولا منظور احمد نعمانی ری مولا مناظره شو وخه په کې ماته سالس در سالس خبره دي صرف ما ته ودرولې ده یار پر دې ماننه تر مناظره د باب نه بالکل واقف نه ای الناس اعداء لما جهلوا دلته سالس باندې اتفاق نشره تر کم طرفه ماته سالس جوړه په دې ورسې دی دیو به تا باندې اعتراض وي وای خو کافرانو سره مناظره وي نو تاغه ولې پېښ کې نو چې کم یو حکم د کافرانو سره د مناظره د لپاره ثابت شي نو هغه حکم به تر اهل باطل د لپاره نه مني التم ما به النزاع چې د هغه کفر دی دلته باطل له او دویم در چې حکم دی راغیره پر ثابت ومنو چې اعلی درجه پادنا کې به خامخا منی بیا دا اعلی د پر دیو بنو د ادنا پر به خامخا منی وس. او دریم نمبر ماته وګورئ ابن عباس رضی الله تعالی خوارج سره مناظره شوی وي معتزله سره زمونږ د کابیر او امام ونیفر مولا زمونږ د اسلافو کې دغه شوی دي راځي زمونږ د کابیر او د اهل باطل او بریلانو دي ټول سره شوی علل اطلاق دی ته څوک کافران نه وای
نو دا غره کافر سره نه وی اهل باطل سره وی کنه نو لہذا دای اعتراض دیم به زید درېم اعتراض بیا کوي وساج د مناظره پزول کار دی ونه لکه ولی پزول کار دی بل غټ دلیل ور سره دا دی په دې سره فساد خوريږي په دې سره ها اول خره ته دا وایي چې فساد خوريږي زه به حق قدم بیان بیانوم ور رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د عقیده توحید اعلان وکړو خپل رسالت اعلان وکړو قیامت خبره وکړه د قوم کې استرابي کیفیت پیدا شو حتی چې خبر دومره حد ته ورسیدا چې د بدر جنگ پکې جوړ شو د احد جنگ پکې جوړ شو حنین فلا الته په قومونو جنگي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وجره نو خاموش شوه چې په قوم کې انتشار جوړیږي لنجه جوړیږي بس به نه وېما خاموش شوه دی وجنه او دویم خبره ده مناسب موږ مناظرې په دوه قسم دي مناظرې مړوای کنه مړ شوی ولا موږ هم دونی میاشتې چټي کړې ده 3 میاشتې بلکې زیات 4 میاشتې عمره غټه چټي کړې درسونه نه دي کړې ولا زله زور غواړي دا بجلی هم نشته لکه وخت کې نه یو دکېږي په معنا وخت یې کنه نن لکم وایو خیر ته به زیات ان شاء الله ورځ دوه دریو کې ملګری عادت کو بیا څه په دا وایي تاسو په بلد شوی الله دویمه خبره ما وی مناظره په دوه قسمه ده یو مناظره ده عوامو کې جګړه رااله یو مولا یو طرف ته شو بل بل تر دغه خپل قوم راوستو د خپل قوم یو بل بس ټوپک کې ډانګي تومانچې راوغستې دا فساد دی دا مناظره نه بلکې دا څه دی وایي څه دی البته په قوم کې اختلاف راغی مثال په تور دا لګيږي دا ولګو ته خو ولګو خدای به خیر کړي تاسو به پوهیږئ نه دا شورل تر بټن نه صحیح کول غواړي خو ځاړه طالبان دي صحیح شو تاسو आवाज دررسي आवाज دررسي او دویمه مناسبه نو وې دا ټیک ان شاء الله دویمه مناظره دار چې په قوم کې اختلاف راغی اوس د اختلاف را پکولو د پاره د دین علما پاسيږي خپل مینس کې هغه دواړه طرف نه علما مسله کیږي دي شرایط متعین کی ټیم زې ورته مقرر کی او بیا په مقرر ورځ باندې کینی مناظره وکي د ویډیو په ذریعہ دی بیا قوم ګوري نو ګوره د دویم قسم مناظرو په ذریعہ سره شرع ولانجا ختم شوله شرع ولانجا ختم شوله او زمونږ مناظره هم دغه سی وی زمونږ چې کله مناظره وی مونږ لاول دوه کسان مبادیات او مجلس د پاره ورولي ګور سره پاره چې دا په خپل کې شرایط ولي کې اصول ولي کې په دې شرایطو کې اول نمبر شرط زموږ د جردوړ طرف نو صرف 15 علما راځي زیاتی بن راځي یو مناظره شوی و په باړه کې یو طرف تر پیر سی برمان ملګری بل طرف تر مفتی منیر شاکر ملګری هغه دواړو علمی بحث نشو کولای خپل هغه څوغړه د یو بل کورونه او سوسول جنگ جګړې پکې وکړي تر اوسه پورې هغه پردیان غریبان متاثر دي خپل کورونه نو تری د باړې خلک په زید دې کې دیو علمی جنگ کړه و علماء په خپل منځ کې وبې د عوامو تور خوله و دا خلک بر دومره لوی نقصان نه او فساد نه بچ شوی یو زمون مون د سیفیانو سره درې کاله مخ خلک جنگي دلی دلته مناظرې شوی الحمدلله نن د سیفیانو خلی بندې خلی ګلاو کې دلته مونږ نه ډس کړي دی پکې نم ډنګې راغستره نم سوک سپېړه ول زمون خبره صرف تر دلایلو پورې زمون په مناظرو باندې دا اعتراض زمون مناظره کې ما ته وخه چې مونږ یو کله جنگولای سره علاقه پرېږدو یو کله یو محلم جنگولي دا پر ریکارډ باندې په 9 کالو کې ما ته څوک نشي خو دی بلکې زه په پوره په دعوی سره ویم په دې کې په زیات نه په دې کې پکې کې درته ویم دلته 95% جګړې مون ختم کړې اختلاف وو په دې قوم کې اختلاف مشترک کړه جنازه کې مشترک خبر سر قوت رسول بکری ول اخر ویلو کې مشترک تراو کې مشترک جمعات کې مشترک ټولو کې اختلاف شته دی اوس د اختلاف یو صورت دار چې خپل کې بجنګي قومونه بل صورت دار مون ورته خلکو ته زین جوړ کو جګړې مکوي چې کوم مولا درته د جنازه غلط د الله ستونه چې مونږ ته راول یا پس مونږ به سلور 15 مليان هم دی بل سره کېنه مونږ ول مسله حل کو کنه نن زموږ ویډیوګانی خلک ګوري الحمدلله قوم ور باندې مطمئن دي جنگ جګړې ختم شو هغه سره تماته په دې اته نو کالونو کې وګوره وخیمات چې قومونه جنگیدلې په دې موضوع ته نشه خو د پریکارډ سره په چیلنج سره نشه خو
ابل ور زمونږ اختر نمخ کې غوچ کې مناظره و غیر مقلد سره اخیره کې پولیس تر له 4 غنټې مناظره شوه بیا کیسه چو یا ډیسپلو ممکن است ور سره ماته وي تاسو چا نه اجازه دغسته خبرې اترې شروع شو نور عملم راغله ماورتل ګوره ډي سي صاحب زرته یو خبره کوم لوایا ماورتل ګوره مونږ در سره تعاون کړی دی زموږ شکریا ادا کړه ماته ول څنګه تعاون کړی ماورتل ګوره دی علاقه کې لانجه جوړه شوې و اوس په کې خاندانونو جنگي دی یو په کې ډزې کې دی یو ډنګي راوړی کې دی مونږ په کې راغلو مونږ د خلکو ته ویل چې تاسو جنگ جګړه مکوئ دا علمي مسائل دي دا به درته علما حل کی نو ماورتل ګوره هغه مسله مونږ علمي لاین ته راوړه هر کلم چې علمي لاین ته راوړه مونږ نن چار دیوالي کې دنه کې نستو مناظره مونږ له ویډیو شوس به قوم ګوري جګړه ختمه اچو اورید او یار دا خو صحیح خبره کوي نور ته وي ما ته کې نور مناظره کوي راځي د تانی دي جمعه تراشي پولیس بدرته ودرو هغه جنسو ولا ور سره ولاړو او تی نه جی دا بډی سي اجازه داخلي ته دې کې څه خبره ده خو سپورت کسان نو دروم دي جمعه کې ودی کی خبره کنده او جګړه ختمي یو جوړی نه جګړه نو دې خلکو دا غلط تصور ذهن کې وراچول دي دلته جګړې نه جوړیږي په دې سره جګړې ختميږي زمونږه خلاول دوه کسان دې لپاره کېنو چر لیکل وکړه او بیا زیات نه زیات کې جګړه جوړیږي او 15 مليان دغه نه سي 15 مونږ یو بلو خبره ختم شي کنه مونږ په 15 مليان یو 15 مليان دی یو بلو وای دا د 10 مليانو جګړه خره کنه ټول قوم د جګړې هم نه د خوخه بهرحال دا اعتراض هم دی زره زموږ مناظري فساد نه وي دا جګړه وي خو علمي جګړه وي اوس هم تاسو درې مناظري وګټلې ان شاء الله قدیم زین ورسېد خبرې په اعتراض جوابات پوه شو دا درې اعتراضات به ورو مناسب سبا تعریف سره ها دا به سبا دا به ټک پټک جوابات غواړم ان شاء الله خامن اصل متوجه المتخاصمین په نسبت بین شیئین اظهارا للسواد اوس مناسب حکم د دې سره د دې حکم دار مناسب ګوري چې کله د صحیح نیت د انسان نیت صحیح وي نو په وخت د ضرورت د عبادت دی کله کله دا پرس کیږي وس باطل راغله د خلک گمراه کوي او ته مناظره په دې وخت کې نه کې نو ته ګناګاری په دې باندې تا باندې واجب دي چې په دې وخت کې مناظره وکړي وجادلهم بالتي احسن امام قرطبی رحم الله نور مفسرین د دې لاندې لیکي د دې مناظره مراد د دلایل سره خبره وکړه ٹھیک شو نمبر 2 کو ذرا المجادله توجه المتخاصمین فی النسبه توجه کول د دو جګړه کور کې نه باس کول د دو جګړه کوونکو د دو باس کوونکو په نسبت بین الشیئین وبارد نسبت کې د دو سيزونو په منځ کې نسبت لال اظهار الثواب ان د پاره د اظهار د حق بل الزام الخصم بلکې د پاره د الزام د خصم یرا چې دا زما مخالف چې د خاموشي جبه بند کړم چوپ شه بس دغه مقصد دی یو سړی د جاهل دی راغلی دی زموږ په مذهب باندې اعتراضات کوي دنه زديست تاسو کوم پرسته ویل کوه تا دل نه ورسي او سوا مرجم دا ظالم پرز نه پیژني دا تاسو ته مجتهد جوړيږي اوس ګوره دا ما مجادله وکړه د سره د می جبه بند کړه دی یو عالم کتاب لیکل دی پېښور کې سیف المقلدین په نوم 2 جلد کې پارسي کې دی د پېښور ته چورنه غیر مقلد راغله وې د بهر جمعه بکواس او د حنفیت خلاف دی له بل څه ورزي هم نه علما پس یو جمعه یو دو طالبان نور ولېګل نو غلي کلی دی ورته علمي اوقات داوي او کنزلی ما ونی پرې مولا پس کې غل سنه ورتلو داري الا یو طالب بس پاسې دو ورته ویل مولوی سي جمعه کې بس ورته جی بل پرز څه دوی دا ورته پرز دیته چې رسول الله سم کله کړي کله پریخي نه پرز دیته چې نبی سم همیشه کړي وي به ورته جی سنت څه دوی و ير سنت دی ته چې نبی سم کله کړي کله پریخي او خبر در سنت غلط تعریف دی وای بیا شروع شو خلکو باندې خپل بدمعشي خرڅولو لپاره علمیت رو بچولو لپاره علمیت او ير دی بازو خلکو د سنت هم د پرزو درجه تر رسول دي همیشه کله کله پرېږدي کنه چې پته لګي چې دا فرض نه دي سنت دي او دویم طالب په سپاس ورته مناسب دا ګیره فرض ده که سنت ده ورته سنت ده ورته تا خو همیشه پرې کله کله خروم کنه چې پته لګي دا فرض نه ده سنت ده پرزو درجه تر ورسې ابل په سپاس ورته مناسب حدیث کې راځي النکاح من سنت نکاح سنت ده او تاسو چې خزه کړی د همیشه ساتي کله کله پرېږدم کنه چې پته لګي دا سنت ده فرض ده وای بیا د مولا ما په سراغ ویل چې ما تاسو سره ثبت کړی دي
تاره ډکی مجموع کې زو شرمول وای ما ورته چې ګوره علمي اوقات دي دادي فرض او سنت تعریف نه دی امام منی پر مولا گریوان تلاش ورا چې ظالم البیره ته توبس چې انده بنه کو خصوبه میونه شرم نو دا ګوره دې ته مجادله ویل کی کله کله د خصم د خلی د خاموش کی جب بندول ورجمن جاهل راغلی به غیرت مردار خلق دغه د عوامو له زین جوړ کړي تراله دوټه کو تاسو دغه نور جزا مړه خپل کار کوي دې څه ویل کیږي حکم د دې په وخت ضرورت دام جایز ده په وخت ضرورت دام بلکې جایز بلکې عبادت د په وخت ضرورت وجادلهم بالتي هي احسن مرادم ده ٹھیک شو نمبر 3 مکابره ګوري ورته توجه المتقاسمین باس کول د دوه جګړه کوونکو په نسبت بین الشیئین دو سيزونو په منځ کې نسبت مبارک لال ازار ثواب بل الزام الخصم نه د پاره د اظهار د حق بلکې د الزام د خصم د پاره چې خصم خاموش شره نه لال الزام ثواب ولا الزام الخصم نه د پاره د اظهار د حق او نه د پاره د الزام د خصم دا سید عباس برې باسي یو ملاو هغه پتور کړي وا ویلره د خر حلال دی یره د پورا علاقې مولیان پس راجم شو هغه علاقې چې کوم گورنر هغه زمانه کې غم راغی خلکو ټرکونو کتابونه په سراوړه مولا خالی راغی هغه گورنر دوی پاس خپل دلایل وایا جوړته څه دلایل وي تا نه چې قرار ول ما خو ځي غپ لګاو مړه ول دا نور مولیان ول کلی د مدرسو نه پاره شوی دی وزر جامع ازهر پاسې لیم ول ما وی چې خلکو ته پته ولګي نوې مسله وکم چې خلکو کې مشهور سما چیرې ماودي کې فرق دی دا کلی مولیان دي زر جامع ازهر مولایم وزدا باز د سره پاره دی دا الزام دا مناسب باز بره یا بحث چې ماتم خلک مولا وې د مولا دی او تر دې ته مکابره ویلې مکابره حکم دار دا په هر صورت حرام ده دا په هر صورت پوری مناسب فرق سو اولنی کې مقصود مناظره کې مقصود اظهار د حق وي په مجادله کې مقصود اظهار د حق نه وي بلکې مقصود د خصم خاموش کول الزام د خصم په مکابره کې نه خو اظهار د حق مقصد وي او نه خصم خاموش کول الزام د خصم مقصود وي بحث برای بحث یعنی چې مالم څه دوه درې ټکی راځي ګوري خلاصه مناظره کېږي د پاره د ثواب چې د دواړو نه دا وی چې حق کارش د مان لیږي ورک کې خدا وران کې دا پکې نشته چې حق کارش او مجادله وی ردی لپاره صرف د مخالف د خلې د بندولو لپاره او مکابره وی ردی لپاره چې خلکو ته پته ول چې مالم سره راځي یعنی باس برای با سودا بار صورت حرام دی توجه کې مناسب مناظره لغوي تحقیق څه دی نو مناسب مناظره کې ماخوذ شي د نظیر نه نو مطلب بدایي چې دواړه مناظرین دا به هم پلوي علمي لاین باندې به برابر وي علمي لاین باندې به برابر وي د دې باندې یو طرف تر ثانیه طالب دی بل طرف ته شیخ الحدیث دی یو طرف ته لوی مناظر نه سه بل طرف ته وړو کې طالب نه استه دویم نمبر مناظره کې د نظیر نه مناظره کې د نظر نه په معنی د رؤیت سره ماخوذ شي مناظره کې د ماته ګوري مناظره کې د ماته ګوري مناظره کې د نظر نه په معنی د رؤیت سره شي نو به معنی دا چې دواړو مناظرین به یو بل ته مخامخ ناسوي دواړه مناظرین به یو بل ته چې یو بل په مخونو باندې نظر لګي ٹھیک شو دریم نمبر مناظره کې د نظر نه په معنی د تأمل سره ماخوذ مناظره کې د نظر نه په معنی د تأمل سره ماخوذ به معنی دا شي چې یاره مناظر ته پکار دي چې یو بل خبرې ته غور فکر وکړي په غور فکر سره ووري بیا جواب ورکړي څلورم نمبر مناظره کې د نظر نه په معنی د انتظار سره شي مناظره کې د نظر نه په معنی د انتظار سره شي نو به معنی دا چې هر مناظر به یو بل خبرې پوره کېدو ته انتظار کوي بیا به خبره کوي دغه سره چې خبره نه کړي ته په منځ کې شور شروع کی تاسو شو مناسب سلو اول نمبر مناظره کې د نظیر نشي مناظره کا به معنی دا چې دواړه طرف ته مناظرین به هم پلوي او نن سبا هغه مقصد دار چې دواړه طرف ته مناظرین دا به مولیان وي
دواړه طرف ته مناظرین دا به مناظرین وي یو طرف ته مناظر ناشته بل طرف ته مناظر نشته هیڅ تجربه نشته دا مخامخ کینو اوس کار خبر دا غریب پټول لاسونه ربیږي به مناظره وکړي په دې معنی سره صحیح ده دویم نمبر مناظره کې د نظر نه په معنی د رؤیت سره شي دا هم صحیح ده دواړه مناظرین به بل ته مخامخ کې مناظرې کې اصول دی مناظرین به بل ته مخامخ په دغه وجه سره مناظر ته پکار وي دی په دیو کې حمد تن متوجه پین کاغذ ور سره وي خپل سونه به مخامخ مناظر ته وګوري چې کم وخت کې غوسه کیږي کم وخت کې در چهره د کیفیتونو سره دا محسوسول شي په دیو کې د کمزوري ده دیو کې مناظر صاحب چې د غوسه حالت تر دې جنور هم غوسه کوي دیو کې مناظر دا کمزوري دا مخامخ دا کیفیت سره ګوري کړه مشاهده کوي په دې سره مناظر ته پته لګيږي د دیو جن بیا مؤاخذه راغي مطابق کوي نو په دې معنی سره صحیح ده دریم مناظره کې د نظر نه په معنا دا باندې تعامل سره شي بیا صحیح ده څنګه مناظر ته پکاره چې خبره په غور سره باوري اوس په غور سره دا خبره نه یې اورېدلې اوس ته مناظري تا ته معاونین لګي غوګونو کې دی خبره کې نو ته برغه خبره وایي تا د پته نشته ده سره ما ته نن یو الک ویل اوس راغله ما په دې قرات خلف الامام مناظره کې دلیل پیش کړو انبیاء کرام علیهم السلام علی اجماع چې رسول محمد کړو تاسو به ورېدلې وي حدیث قدسی میں پیش کړو سورہ فاتحه صرف نبی علیہ السلام ته ورلشه بل نبی ته نه دا چاوي ته نو ورلشه ورته یادم نو نبی علیہ السلام پسې ولاړو نبی علیہ السلام دیو ته نه دی ویل چې اول سورہ فاتحه ځکه بیا ما پسې ودرېږي ځکه زما شریعت کې مقتدی مس بغیر فاتحه نه کی نو ګرام بیا وغه شوی زمونږ هم کیږي نو د امام قرات د مقتدی لپاره کافی دی معلومه شواله نو که بغیر د سورۃ الفاتحه نه د مقتدی مز نه کېده نو بیا ټول انبیاء مونږ باطل شو نو زغلو ما ته غلط ویلو ته یو خبره کړې ته جواب نه دی کړم ما ته څه خبره کړې و کله چې دی وخت ما ته خبره کول ما سره اوریدلې نه دا خبره دلته مور وای ته ته ویلو چې هغه انبیاء کرام علیهم السلام هغه معذور وو نو دا وګوره ګیړي نه دا اوس د عذر د لپاره وبته دلیل راوړي اثر تاسو دلیل نشته د به بنیاد خبره کې او سو عذر ول رسول الله او انبیاء کرام علیهم السلام نبی رسول الله نشورا ګرځي چې الحمدلله رب سورۃ الفاتحه دی ورته ویلی وي اوریدلې وډاري کې ته کړي دي کې سره اعتراض خبره نو با دام الله کوله چې ډاری کې ور یاد کړی وي اوس کې تاسو سره دلیل راوړی نو دا عذر خبره غلطه ردی کی نو مناظر د مکمل په غور دی به څوک نه مصروفه کوي دی وخت دی به خبري ورځان سره بنوټ کوي او دریم ک مناظره د نظر نه په مند انتظار سره شي به هم صحیح ده مناظر ته پکې د لسمنټ ټرن داغه د لسته صبر وکړي چې لسمنټ داغه پوره شي بیا به خبره وکړي اوس تا خبره ما ورېدل ایو مولاو مخکې هغه مخکینی مولیان چې هغه به مناسب ده کافیه نه په دې به اتا تکاله لګوله نو هغه به موږ یو مناسب کافیه ویلو کوستاني عالمو موږ په دې الکلماتو کې موږ پر میا شړولې و اب دومره شرح راوړي دا جمهور نوحاتو د محققینو په منځ کې مناظره به یو هفته کې ختم شو ګډه پیریډ وایغسو مزمو ورته وګړي خلاص ورته بس اپوستانانو په ټول دا شیات کړو پر 3 غنټه تقریبا او غریبانو په قران مجید کې جوړ ځل کا پدې کې ما تلګ مورب ممنی راو خې بیا غریبان نه پوي د باندې شي نو مرتي دا تاسو په ځل کار کې مونږ ته ول تاسو په ځل دا کافي وي تاسو په یو کال کې د ظلم نه کوي نور کتابونه نو تاسو دا تکاله ویل تاسو څه جوړ لګا غړ نسوارو چندې ورته لګول په زور کې ورته بوزره هم دا کوله دا به تیار او د خلک سره وی دغه څه زمونږ د وفاق مدارس دا کم درس نظامی دي کې الله ډیر برکت یې کوي سړی چې صحیح مانو سره دا وای کنه پدې کې شيوخ تیار شو محدثین مفسرین دا ټول درس نظامی باندې چلی دي دې تر اوسه پورې نه مفسر تیار کو نه محدث بس 30 کال منطق 50 کال وای اکثر پکې ویم بیلمازه لفظي ترجمه متنور زید الله شاه زودا درزه نو ټول نه یادو مناسب مستثنیات په بهر باب عمومي خبره نو خبره مثال نو اغه ته چې په تاره مسلې ته وسوکو اوبه درته پوره 3 غنټه بیان نوکو ول په سوال لپوي نه په جواب ترې وکړي کېږي به به ټول تقریر کوي به خپل خبره بګیزان لولټه نو انتظار وکړي صبر وکړي دا خبره پوره شنه دا سلور خبرې دلته شګوري مناظره کې د نظیر نشو مطلب بداشي چې دواړه مناظرین هم مرتبه وي دا نه چې یو طرف ته شیخ الحدیث یو بل طرف ته درجه ثانیه طالب وي
مناظره کې د نظر نه په معنا د رؤیت یعنی ابصار سره شي نو مطلب به دا چې دواړه مناظرین به عام نسام نیوي یو بل ته وګوري یو بل چهره کیفیت وګوري مشاهده وکړي ځکه چې پتر کمزوریانو مخامخ لګيږي یا نظر به معنی تعامل نه ماخوذ شي نو مطلب بدای چې دواړو پر غور او فکر سره خبره کوي څنګه چې په مناظره کې به دلیل ورکول پرې دغه سینه چې بسری په خلراله ولګیای مړه نن ته یو خبره تول کردا به ځکه چې به دلیل پیش کول به پرېوځي سلورم نمبر کې مناظره د نظر نه به معنی انتظار سره چې مطلب بداشي چې دواړه بر یو بل خبره پوره کېدو ته انتظار کوي او یو بل پوښ کې به خبره نه کوي بهرحال په مناظره کې د ټول سيزونو صورتونه غو ضروری دي دواړو هم مرتبه کېدل یو بل ته مخامخ کېدل هغه ور فکر سره یو بل خبره اوریدل او د یو بل خبرې پوره کېدو ته انتظار کول مناسب اوس نن سبا مناظرې چې دي مخکې په نقلیات او په عقلیات باندې وي منطق او حکمت او فلسفه نن سبا مناظرې په نقلیات لري اول دور کې په نقلیات وي منځ دور بیا معتزله او فلسفه او د خلک راغله نه بیا د یونان نه بیا د منطق عربی ته ترجمه وشو د فلسفه او حکمت او د وخت ضرورت راغله نن دنیا بیا بدل شو بس یا عرب ملکونو ته چملاړ شي التم نه منطق فلسفه داسې زونه بالکل هغه ورک کړی دي قطعا ختم التم مزدا زما مدعا د قران نه دلیل دار تفسیر پیدار تفسیر ته مفسر لیکلی زما سره دا حدیث ته جرأ او تعدیل اسماء او رجال د مخالف په کتابونو باندې ور اوس مناظره دي شنو دی باطل شروع کړي موږ سره دا وی نو چې الحمدلله زمونږ حنفي ګورې د منطق فلسفي کتابونه زمونږ علماء زمونږ مقلدینو لیکلي الحمدلله ویلم دی زمونږ د علماء نه دي خو دیو هغه منل نه دی ویل قران حدیث خپل دې ته کفر شرک لیکلو و زمونږ واپس د احناف قران سنت په دلایل سره راوړو زمونږ مخې ته بیا منطق شروع کوم ته ځامنه منطق د جب کې راځو د قران سره په دلایل سره خبره وکړه الحمدلله د عوام ګوري او مې داسې لیونی دي باندې روغ نه دي مازه خراب شي نو وس الحمدلله یو ځل بیا خبره دې تراغله وس قران سنت دلایل خپل مدعا عبور هغه په مدعا باندې عبور بیا په دې باندې تحقیقی الزامی جوابات د مخالف دلایل باندې عبور دغه په کتابونو باندې اوس د دې ضرورت په خیمه جرأ او تعدیل اسماء او رجال اوس د دې دور دی فن ضرورت دی دومره سبق پوره دی کوم څه وسیوي دا به مونږ سبب فل ټیټ اورول شي دا څه